او د الله جل شانه د طرف نه چې کوم یعنی یو حکم موږ تاسو طرف ته متوجه دی نو هغه یو د حج حکم دی او یو د قرباني حکم دی. حج هغه متعلق مخکې جمعو کې ما تاسو ذکر کړی دی چې څه کړی دی یعنی دا یا يهودي مړ دی یا عیسائی مړ دی خپل خوا ده که چا باندې حج فرض او د حج نه لري کړی. اوس د قرباني مسله ده، قرباني د قرباني نو قرباني دا یو اهم عبادت دی او تر شو جمعه کې ما تاسو ته ویلو د الله پیغمبر د ناراستیا اظهار کړی دی. دا الله چې مطلب من وجد ساعتا سوق طاقت لري د څه یعنی د قرباني فلم یضحي او د قرباني ونکړه نو فلا يحضر مصلانا یعنی دې زمونږه عیدګاه ته ناراضي دې زموږ جمعتونو ته ناراضي. دا د سره مطلب د مسلمانانو په جمعات کې او د مسلمانانو په عیدګاه کې دا د سره د حق نشته، دا قابل نه دی، دا د مسلمانانو په دې صف کې د درېدو د حق نشته، د مسلمانانو په دغه دعا کې د حق نشته. ان الله پیغمبر دومره د ناراستیا اظهار کړی دی. نو شکل موږ تاسو قرباني کوو کنه قرباني نو قرباني دا قرباني اصل کې چاته پیش کول دي؟ دا قربانی الله ته پیش کول دي. دا قربانی دا الله ته پیش کول دي. نو چې کله الله ته پیش کولو مسله را لکنه نو بیا الله ته خسته سیز ورکول پکار دي، بیا الله جل شانه ته قیمتي سیز ورکول پکار دي، بیا الله په نوم باندې چې کله مسله د الله رااله دې د وجه حدیث پاک را دي چې کله د نچا د الله په نوم باندې سوال وکړو نو کو وستي وینو ولا ورکه چونګې د میس کې الله را وستي دی. اوس نو د الله په نوم باندې خسته مال، خسته قربانی، خسته کپڑے، خسته روټه او خسته جامه او خسته سیز د الله په نوم باندې سدي یعنی دا ورکول پکار دي. ځکه قرآن پاک کې الله جل شانه په دې باندې ناراستیا اظهار کړی دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه مدرسه و اصحاب الصفه په دې اصحاب الصفه کې بس 70 نواله 110 پورې دا یعنی صحابه کرام بو چې دا څوک د مدینې نه راغلي دي، څوک د حبشې نه راغلي دي، اسم وسره نشته. د الله پیغمبر په جمعات کې دی د پاره داسې یو اوچت شاندې جوړ کړو دی بشپه ورځ دغه تپراتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باغی دا یعنی څوک د قران تعلیم به ورکولو، احادیث مبارکه به ورته خول، دین محمدیه به ورته خولو، شریعت محمدیه به ورته خولو، دین اسلام به ورته خولو. نبی اسلام با نور صحابو ته ویل د دې د روټه تنظیم تاسو کوي. نو دې صحابو به کجوري روړي کجوري نو دا کجوري به دې راز وړاندې کې نو یو رس پکې چا کمزوري د کجورو شاخ روړي یو څنګه روړي هغه کمزوري وا کجوري به کمزوري وي. الله پاک آیاتونه نازل کړه. تاسو ګوره درې مسی پاري الله آیاتونه نازل کړه چې مطلب کم سیس تاسو په خپل اغستل خوخول یعنی نه خوخوي ها کسترګي په پټه کې هغه جدا خبر ده یعنی مطلب چې کم شي ته ځان د پاره نه خوخه کنه او کو مطلب ته بل فرض والمحال ته محتاج وي او تا مطلب لکه سوکړي تا لچا یو شی در کولو او د سې کمزوري سیس در کولو چې تا هغه نه غستو نو د سې سیس د الله په نوم باندې نه دی ورکول پکار. دا الله په نوم باندې خسته سیز ورکول پکار دي. لکه ګوره سليمان علیه السلام ته الله پاک فرمایل مال تحفه راکا الله د څه په شکل درکما وې د مسجد په شکل راکا د جمعات په شکل مال تحفه راکا. نو ګوره سليمان علیه السلام چې کله الله ته تحفه پیش کړي نو څنګه تحفه پیش کړي هغه ټیم ټولي آبادیان د کانو دي هغه ټیم ټولي آبادیان د خټو دي لیکن سليمان علیه السلام چې کله الله له تحفه پیش کړي کنه نو ټول جنات یې لګیا کړل وی هیره جواهرات روړې نو د سونی او د چاندې مسالې به لګولا او هیره جواهرات په پسګول دا به لګول وینن الله تحفه وخته دا الله له تحفه په خسته سیس باندې ورکو. وګوره د سليمان علیه السلام خپل کور دا د کانو د سليمان علیه السلام خپل کور دا د خټو لیکن کله چې الله ته پیش کړي نو الله ته د هیره جواهرات او د سونه او د چاندې تحفه پیش کړي. دې د وجه کله د الله په نوم باندې چې کله ورکوي کنه نو خسته سیس ورکوي. دې د وجه د الله په نوم باندې چې کله قرباني کوي نو خسته ساروي راولي سورب ساروي راولي مضبوط ساروي څه کوي یعنی دا راولي او دا سدي یعنی دا معمولی خبره نه ده. د دې ساروي د وزن برابر د دې وخته د دې سرمن د دې خکري حتی تر د دې چې کوم د ویني ساس کی توي ول کیږي د دې ټولو ستاده لپاره اجر دی او د دې وزن مطابق ستاده لپاره ثواب دی. د دې د وجه
نن جمعه کې تاسو یو څو عیب دي هغه عیب تاسو ته ذکر کوم چې قرباني مطلب چې کله د الله لپاره کوي نو چې بیا خسته ساروي بے عیب ساروي او د کم عیبونو د وجه چې ساروي باندې بیا قرباني من کیږي نو د هغه متعلق څه تاسو ته نن یو څو دوه درې مسلې ذکر کوم مخکې جمعه کې ما تاسو ته ویلو چې ټول نه اول خو بنیتونو درست کې او ټول نه اول به چې کم کسان په شریک باندې قرباني کوي هغه خپل مس کې ټول کینې به ټول نیتونو کې خالص د الله د رضا لکه کدی کې یو کس د غوخي نیت کړی چې هر خلکو کړه بغوخي وي او مونږ خو بغوخه نه وي نو راځه مړ مطلب څه ده زکی به یو میاشت پر لګاړو کې د غوخي نیت به کې کړی دی نو د دې انسان د نیت د وجه د دې نور مرګرو قرباني باندې اس اجر او ثواب نشته ځکه تاسو ذهن ته پتا راځي چې دا شپه خو ټیک دي کنه د دې شپږو ذهن خو ټیک دی کنه د دې شپږو نیت خو ټیک دی کنه د دې یو کس د نیت د خرابتیا د وجه د دې نورو قرباني ولی خرابېږي اصل کې دا وینه چې تویږي کنه وینه نو دا د دې وو کسانو د طرف نه تویږي او دا وینه چې تویږي نو دا خالص د الله د رضا د پاره او د الله د قرب د پاره دا وینه تویول کیږي نو دا وینه داسې شی دی چې دا تجزی نه قبلي چې نیمه وینه خو د الله د پاره توی شي او نیمه وینه د دنیا د پاره توی شي دا وینه تجزی نه قبلي نو دې د وجه خپل نیتونه به مطلب لکه څه کې دا به درست کې چې به خالص د الله د پاره د غوخو نیت ختم کې صرف الله په دې باندې مونږ نس شي یعنی دا راضي شي او دا یو قسمه خد زړه نه مطلب فتیبو بها نفسا الله وي په خوشاله باندې الله پیغمبر فرمایل په خوشاله باندې مطلب دا قرباني کوي په خوشاله باندې لکه وګوره که چا د مطلب لکه یو منډه د چا افریقا چې ورشه کم ساروي دي خو ځان لپاره مفت بوزا نو کم ساروي وبوزي کم ساروي پړی برانی سه چې کله ځان د پاره شو بیا به ټول نه درون ساروي ګوره خوږ ساروي به ګوره او اعلی ساروي به ګوره لیکن چې کله د الله د پاره شي بیا د شیطان وی مړ وینه مقصود تو یول دي وینه خو د دې یو لک ولام تویږي او وینه د دې درو لک ولام تویږي نو د یو لک او درو لک ولا سارو کې هډیر فرق دی کنه ته په یو لک ساروي باندې ته بیا مازل کول شي پولیس رات باندې په وړې دی شي چې وخت په کګي وږي کیږي ولاندې دی وګورځي نو قربانی الله د پاره نو څه عیبونه داسې دي د دې عیبونو نه به یعنی څه کوي تاسو ځان ساته او د کمی مسلو چې موږ سره زیاته واسطه وي د قرباني ایامو کې بلکې خلک شروع شوي دي د دې غاښونو متعلق یو مسله مشهوره ده به غاښونه شته غاښونه نشته نو دا مطلب لکه قرباني کیږي قرباني نه کیږي دومره ذهن کې یاد ساتي کنه شریعت کې چې یعنی هغه عمر دی په چیلی کې او چیلې کې یو کال ګډ که د شپږو میاشتو وي او یو کال والا سره ودرې او دې دومره سورب دی دومره ډک دی نو په دې باندې قرباني کیږي په دې ګډ باندې شپږو میاشتو والا باندې که د کال والا د مقابلې وي او غوایې او دا نور څومره لکه دا غټ ځناور دی نو غوا شو غوایې شو دا کټي شول د جوټې شوې دا څومره څاروي چې دي نو په دې کې دا 2 کال دي چې دا د 2 کالونو کم نه وي اگر که د دې غاښونه لا نی راخته او تاسو ته یو زمیدار کا کوي یو ایماندار انسان ته وي په دې منډو والا په خپل باندې ډیر اعتبار ما کوي کوڅو بکی خپکیږي ما چونکه عمومي بلوا ده کنه انسوي ډیر دا ما په خپل ساتلې دي او دا روغ د 2 کالو د 3 میاشتو په منځ کې د پنجاب نه 2 ورځې مخکې راوستي صرف دا خپل څه لپاره چې خپل لشل روپے بکی وګټي نو صحیح د مطلب تا خو مخکینی له دوکور کا خو مسلمان به هغه چې نه به دوکور کوي او نه به دوکه خوري حدیث کې مطلب مسلمان د ویل نه به دوکه ور کوي او نه به دوکه خوري چې مطلب لکه څه کې دا بې غاښونو ځناور دی تا ته مطلب یو 10 روپۍ ارزان پروزي یاره ما د کاکا قسم وخوړو ما د کاکا وي دا ما ساتلی په 2.5 کالو باندې پوره دی لکه وګورئ پته رسنه لګي زیات تر پته د دې غاښونو نه لګي لکه په دې عام زموږ انسانانو کې چې دا الګ چې کله زلمی شي کنه نو یو د پوزو پړسیږي بل د اواز ډبل شي نو د اواز د ډبلیدونه او د پوزې پړسیدونه پته لګي چې دی اوس بالغ شو نو دغه شانتي د غاښ د راوتونه پته لګي چې دا اوس په 2 کالو باندې پوره دی او که مطلب لکه بعض اوقات سي عام 17 سال ته رسیدلی وي زه خو نابالغ یم 18 سال ته رسیدلی وي زه خو لا نابالغ یم صحیح ده مطلب لکه ساروی دی 2 کالو نوړېدلی دی او د غاښونه نشته معتبر مؤمن ایماندار سړي درته ویلې بهشکه په د باندې څه د قرباني جایز ده ها دومره ځان ساته دومره ځان پوهې کې د کم ساروي چې بالکل پیدایشي غاښونه نشته نو په د باندې قرباني نه کیږي ښه یا د غاښونه اوخه غاښونه پریوتی دي
نو په د باندې قرباني نه کیږي کدی غیا نشي خوړلې ها کله د غاخونه مکمل پریوتی دي او دی غیا چوپل شي او دی خپل حاجت لوګه ختمول شي بیا په د باندې قرباني شته او کله د غاخونه نیم پریوتی دي او ډیر شته او په دې ډیرو باندې دی مطلب خوراک کولی شي نو په دې سارو باندې بیا قرباني کیږي نو د غاخونه متعلق یعنی دا صد ہوئے دا دومره ذهن کې ساته چې د غاخ اصل عمر دی چې عمر باندې پته لګي او دویم نمبر بیا خلک تاسو کوي چې ما ساروی راوستو خو هغه دغه هغه بلار به وخاته چیلې ده او دغه شانتي یعنی غوا ده اوس خیره هغه بلار به وخاته نو په دې بلار به متعلق دومره ذهن کې یاد ساتي که چرته مطلب لګه د دې بچي دا ټیم بالکل نږدې دی نو بهتر نه ده چې دا ساروی دی حلال شي مالدار پردا دي چې د دې مالدار سړی دی دا ساروی سکی د دې سارو په ځای باندې دی بل ساروی واخلي ادي حلال کی دا ساروی دی په خپل وساتي یا دی خرڅ کی او په خرڅولو کې دومره ذهن کې یاد ساته کدا د 1 لک روپو نو بل دې د 1 لک روپو والی کدا د 1 لک او د بل د 90000 روپو واغستو 10000 روپے به دی بیا صدقه کوي یا مطلب لکه د په دې ساروی باندې مطلب ګټه وکړه دا د 1 لک ساروی او د په 1,10,000 باندې خرڅ کو بلې بیا په 1 لک واغسون دا 10000 روپے دا به دې صدقه کوي او غریب سړی مطلب لکه دغه بلار با ساروی غسته دی نو دا غریب سړی دی عمدغه حلاله کی کمالدار حلاله کوي کوم سحرج نشتا خو بهتر دا چې بلار به ساروی دا دی حلاله نه کړی شي غریب به عمره بلار به یعنی غوا حلاله کدا چیلې دا پدې کې اوس بچی دی اوس ټیم چې دا حلاله کو د دې خېټه نه بچی وروته کو هغه مړو کنه هغه مطلب هغه مردار دی خدا بچی بم حلالي دغه بچی بم دغه ټیم سره حلال کی دغه بچی چې دا حلال دی او کو دغه بچی حلال نکو او د اختر 3 ورځې تیر شوي نو دا پورا بچی دا صدقه کول سي د بده باندې لازم دي دا بده صدقه کوي ک بیا ان سوکړه د حلال کو او په خپل خوړو او دغه بچی چې څومره قیمت ته هغه عمر بده باندې واجب دي چې د صدقه کی او کله دا بچی غټ کو او بیا 2 کال پس چې اختر کې د واجب قرباني نه حلالین په بده باندې قرباني نه کیږي بلکې دا خو تا باندې هغه 2 کال وړاندې پتا باندې داسې سو تا باندې حلالول ان دا واجب نو د بلار ساروی متعلق لکه دا خبره ده خبره ده نه چې د حلال کړي شي بلکې دا د نسل یو سبب دی نو د بدل کړي شي په بدلیدو کې څه ګناه نشته ها البته که پیسې په کې د پاتې شوي نو هغه پیسې بیا صدقه کول سي یعنی دا واجب دي ښه همدغه شان دی یعنی دا غوږ شو کنه غوږ او دا لکه نو کو دا دسیو چې دی کدا مطلب لکه دا ګوته کې دا 3 بند نه 3 بند دغه دا یو حصہ چې کوم یو حصہ برابر یا د یو حصہ نه سیوا د یو حصہ نه سیوا د وک کټته یا د لکه کټتا نو په د باندې بیا قرباني نه کیږي هغه د یو حصہ نه کما وک کټته یا لکه کټتا نو په د باندې بیا قرباني سکیږي یعنی دا کیږي مخکې کال کې موږ یو مسله راغلی و اوس خو عوام دي کنه او مسله خو په حل کې نو بیا یو غوي او دغه لکه کټوا نو هغه دې کې کټوا نو ماته وی دا مسله را حل کا نو بیا ما انچ ټیپ یوړو نو هغه انچ ټیپ باندې مولا لکه نه کا بیا دغه د عمر برابر نور چې کم دغه غویانو دا غیله کې مسکړې هغه ناب کې نو عام عموما 32 راتله 32 انچ او دا 30 انچ وا خو دې کې بیا غو وختوي دا غو وختو خو حکم نشته بیا هم کراچي دارالفتاح ته ټلیفون وکړو اخی ته مې دغه شانته په حساب کتاب مې ورته ویل ماته نه قرباني بکیږي په د باندې خیر الکه تارونه بګې نه حسابي چې کم وختي بلکې کم دې چې غوخه شروع کیږي دې زنه دا حسابي مطلب لکه سوا د 2 لک یو نیم لک روپو سارویو دغه 2 انچ د وجه مطلب لکه یا قرباني لاړو یا به قرباني رااله همدغه شانتي خکری دي خکری نو کو د پیدایشي خکری نشته نو خیر د قرباني پکېږي او کو مطلب د خکری چې دي د وی خو خکری ماته شوی دي بیا به قرباني کیږي او کو د خکری بالکل په دې ویخ کې وتی دي او د ان څه شوی دا د هغه زهم مضغوط رسیدلې د بیا په دسه ساروی باندې انده قرباني نه کیږي لکه موږ یو پیرا دا رنګ قرباني کوله موږ سره خوا کې کسانو هغه غوي را واچولو چې غوي را واچولو نو دا کس هغه د غوي خکری د په دې لاس کې پاتې شوی
چې موږ کتل په الفی باندې ورکړې وي نو ما ته چې په دې باندې به قرباني کوو به نه کوو نو ما دې خکرې ما تو نه ول په الفی سم کړو ال پته نه غي پیسې په پته نه څنګه چلو آینده کال کې د الله شانو دا غینه مضبوط غوي راوستو نه چې وسره کله موږ را پرزولو نو هغه غوي د قوب نه سیرې تو کړی وي نو دا سیرې چې دې موږ لري کې نه قوب ماتو وړه خسته وته یې خو قوب ته هغه درول سیرې دې تو کړی وي کنه مې ستا قسمت داسې کله د خکري ني او کله د مات قوب والا سروي در کړی وي نو دې د وجې لګ منډه کې یو خو د ورځې کور ساروي اخلي د شپې ما اخلي د ورځې اخلي نو ګوره لکه ګوره یعنی د سترګو ته ګوره اوس وړون ساروي دي نو هغه باندې قرباني نه کیږي یې سترګې کانې دي سترګې تویز وی ورته وي کنه یو سترګې دې یو سترګې دې دا اوس په دوانې قرباني نه کیږي اوس تاسو په تیار کې واغه چې ماشاءالله شاته اوټه پولو بس زمو خلک صرف شاته ګوري چې لکه سره ډکی بدا ساروي دي نه غاخونه ګوره سترګې ګوره غوګونه ګوره د خکرې ګوره د لکه ګوره تینه ګوره که په چیلې کې یو تی خشکو یا یو تی خراب دی نو په دې باندې قرباني دا خرابي کې په دې باندې قرباني که مطلب لکه تینه اوچتي یا دا رنغوا دا میخه دا که دا غي مطلب یو اوچی خیر دی یا یو کټي خیر دی کو دوی مطلب لکه اوچو یا کټو بیا په دغه باندې قرباني نه کیږي نو تاسو دا عیبونه دي چونکه دا ته الله ته پیش کې او کله چې الله ته د پیش کولو مسله رااله نو صدا یعنی بیا خصیص ذبح کول پکاري موږ خپل عجیب مسلې خلک څه کوي یعنی دا تپوسونه کوي دا غاخونه ولا سوان کړی وي دا غاخونه د سارو خرابي کې دی ولا سوان کړی وي دومره سوان کړی وي چې بالکل دی اوروته ورل رسولي وي نو هغه په دې باندې غیا خړل شي بالکل په دې سارو باندې قرباني سره یعنی دا جایز ده نو دا اهمي خبرې دي د دې یعنی تاسو کوي دا خیال ساته د څه باز زناور چې دغه خسی وی کنه نو په خسی باندې قرباني کیږي خسی دی هغه باندې قرباني کیږي که یو ساروی خنثا دی خنثا مشکل په سارو کې معنی دروز مخ یو کس تاسو کو وې زمو چيله دغه خنثا مشکل نه رو خزه دوانه دي نو په دې ساروی نو به ځان ساته چې په دې باندې مطلب لکه قرباني نه کیږي دغه کم ساروی لیونی دی نو په لیونی ساروی باندې ان څه کیږي دا قرباني کیږي او بعض اوقات دا کله چې ذبح کول کیږي نه نو د ذبح نه مخکې ساروی عیب پکې پیدا شي یا د علالیدو په ټایم باندې چې کله تاسو ساروی علالوي نو د کې عیب پیدا شي نو بالکل بعینه د دې ذبح په ټایم باندې چې کله ساروی ان سکیږي د کې عیب پیدا شو دا غي اعتبار نشتا خو مطلب د اختر نه یو ورځ مخکې د کې عیب پیدا شو د قربانۍ د وخت رواکېدون مخکې په د کې عیب پیدا شو نو کو غریب سړی دی غریب سړی به عمدغه عیب والا ساروی علالی داغه قرباني په دغه باندې کیږي لکه داسې عیب چې هغه باندې قرباني نه کیږي هو د غریب سړی په کیږي او کو مالدار سړی د پاره پکې مطلب لکه عیب پیدا شو نو مالدار سړی به هغه ساروی خرصول مشي بل ساروی او مالدار سړی اخلي بل ساروی په دی باندې غسل سری دا واجب دي او یو مسله باندې ځان پويږي دا د شرکت اوس یو کور دی کنه کې سلورونه شریک دي پلار وفات شوی دی جیدات تقسیم شوی نه دی لیکن کدا جیدات تقسیم شي او د هر رور دومره پیسې رسي چې دی به صاحب نصاب دی نو په هر رور باندې بیل قرباني سره یعنی دا واجب ده لکه څنګه په بالغ باندې خپل منځ واجب دی نو عمدغه شانته عاقل بالغ مسلمان آزاد صاحب نصاب نو په دې باندې قرباني سره واجب ده یا یو کرور د سوي چې سلور بچی دی پلار دی دا بچی کاروبار کې ټول پیسې دی خپل پلار لور کوي او دا پلار دی له بقدر ضرورت د پیسو د استعمال اجازت دی نو کو مطلب ټول اختیارات پلار سره دي او دی بچو سره مطلب دومره سشته چې دی په نصاب ترسي اگر که پلار ته اختیار دی لیکن په دې ټول باندې قرباني واجب دی به ټول قرباني کوي دا رنګ مشرور د ټول اختیار دی درې رونه وروړي او مشرور لور کوي ټول په ټول اختیار مشرور سره دی او دی کشران رونو سره یو روپیم نه پاتې کیږي دی ټول دی مشرور لور کوي مشرور د دې چې د دې خزه بچي د دې خوراک ساکلي بس دا مشرور کوي دی سره خپل ذاتی سنشت نو بیا په دې باندې قرباني نشته او نه د ټول اختیارات مشرور سره دي او یا ټول اختیارات مور سره دي لیکن د کې هر یو کس صاحب نصاب دی او صاحب نصاب ما دوست
ویلیو تقریبا نن سبا دور کې دغه 1,40,000 خوشه جوړیږي بس 52 تولې چاندي دا نصاب دی د دومره پیسو ستاسو یعنی څه دی د خپل ضرورت نه علاوه بل کور دی یا تا خپل کور د پاره پلاټ اغستلی په دې باندې وزو کور جوړوم دغه پلاټ نه علاوه بل پلاټ چې دغه پلاټ قیمت د 1,40,000 ترسي تا باندې بیا قرباني واجب ده بلکې بعضې مسلې خو داسې دي یو انسان خپل کور یې په کرې باندې ورکړی دی او دی په خپل په کرې کور باندې اوسیږي لیکن د ده کور چې دی هغه د نصاب ترسي 1,40,000 ترسي په دم قرباني واجب ده اگر که دی په خپل په کرې کور کې اوسیږي ځکه دا د ضرورت نه فارغ دی که د ضرورت نه فارغ نو دی وکې په خپل اوسېدو نو خپل کور کې اوسېږه که د 50 کروڑو کور دی په دې باندې قرباني نشته دا رنګ څومره ستاسو کور کې سامان دی فریج دی فریزر دی اے سی دی ستاسو ضرورت لپاره چې کم یو موبایل دی یا ستاسو ضرورت چې کم لباس دی لوښي دي دا ټول ضرورت دي په دې باندې دا به نصاب کې نه شمارې لکه مانا وختي یو کس ټلیفون وکړو چې بھئی 7 تولې سونه ده خو نورو سره هېڅ هم نشته مینه نه وي دا ښځې اکثر پیسې پټوي خاوندان نه پیسې پټوي بیا خاوندان پیسې نه راکوي نو دا 1,000 2,000 3,000 د هرې ښځې سره وي د غریبانانو دی ولې خو دا 1,000 2,000 دې سره وي نو کو سونې سره دې سره 1,000 2,000 روپۍ دي بیا هم په دې باندې قرباني څه ده واجب ده هغه 7 تولې 7.5 تولې سونا چې قرباني پې هله واجبېږي په هغه صورت کې چې دې ښځې سره چاندي هم نشته دې سره نغدې پیسې هم نشته دې سره مطلب د ضرورت زائد سامان هم نشته تاسو ګورئ زموږ په کورونو کې څومره د ډیکوریشن سامانونه پراتی صرف د کور د حسن او جمال لپاره د یو موبایل نه علاوه موبایل دی ټي وي دی یعنی مثال کې طور پر دا نور غټ غټ سکرینونه لګولي د 2 لک روپو دا ټول فضولیات دي دا به انسان په نصاب کې څه شماري دا په نصاب کې شماري دا نو دې د وجې یعنې که ستاسو په ذهن کې همدارنګه څه قسمه خیرې خبرې وي څه مسلې وي ستاسو په ذهن کې دا خو هغه وی چې کومې ما تاسو ته ویلې نو قرباني کوئ خالص د الله دپاره به کوئ او د عیب نه پاک څاروي به څه کوئ دا به حلالوئ او دې ټایم کې تاسو خیبر بازار ته لاړ شئ که نه نو په دې فریجونو والا باندې دومره رشي که نه چې غریبانان پوره کولی نه شي د 1 لک فریج په 1.5 لک باندې ورکوي خو دا خلک پې ورماتي د دې غوښو دپاره څه کوي یعنې دا فریجونه او فریزرونه نو صحیح د مثال کې طور پر بیا درنې قربانۍ کوئ بېشکه یې خوستو کې څه ګناه نشته خو ډېر زموږ ستاسو محتاج وي ضرورتمند وي حاجتمند وي یا مثال کې طور زموږ ستاسو رشتې دار وي عام دومره ګراني دي چې غریبانان په میاشتو باندې غوښه نه خوري نو که تاسو د دې درې حصې کې ځان ته پرېږدئ او خپل خپلوانو له ورکې او که دا رنګ د غریبانانو له ورکې بلکې یعنې دومره بېمخي نه کول پکار د قربا غټ اختر ورځ وه مازدیګرو یو کس راغلو ما ته وایي امیر صاحب بل چا ته خو مې خولې نه جوړېږي نو شکل و صورت نو د امیر صاحب ښکارېدم نو ما د امیر صاحب شکل دغه نن قرباني شوې ده خو موږ له چا هم قرباني غوښه نه ده راوړې او بچي مې خوشه کورونو کې څوک تکي پخې څوک یو شی پخې بچي مو ته وي بابا غوښه بابا غوښه زه وګرځېدم راوګرځېدم خو قصابان بند دي نشته نو که داسې یو 2 تکې غوښه دې راله راکړه چې زه دې بچو له اوس پخه کړمه نو دومره افسوس مې وکړو چې په دې پوره لکه کې مطلب دومره به څوک نو چې دي له غوښه ورکړې وه چې دې مطلب د اختر مازدیګر دی او دی ګرځي دا غریب یعنې مطلب شکل نه سوالګر یې نه ښکارېدو او هغه غوښتم مطلب یو 2 تکې یې غوښتې نو لږ د دې خپل مطلب اوس نه تاسو ته پته لګي اوس نه تاسو خپل د ټاون په اعتبار سره تاسو د خپل یعنې څه د خپلې علاقې په اعتبار سره اوس نه دا معلوماتو کې چا قرباني کړې ده چا قرباني ده کړې چې څنګه هم قرباني وکړه ځان له قرباني د څوک سره شریک نشته دا د 3 حصو نه علاوه تقسیم نه علاوه تاسو هلته هغوی له فوراً غوښې ورسوئ او چې کم شریک دي نو هغوی به تقسیم کوي تقسیم به په تله باندې کوي که تقسیم یې په تله باندې ونه کړو او دی همداسې په توکل باندې کولو نو دا حرام دي دا گناه ده د سود برابر دا گناهګار دي نو شریکوال به تقسیم کوي خو پوره تقسیم به کوي بعض اوقات 15 حصې وي او دا 4 خپې وي نو 4 کې خپې کېږدي هغه یو تشه پرېږدي دا د جوارې صورت دی دا حرام دي د دې 4 نه به لږه غوښه اوچته کړي هغه به 15 باندې کېږدي نو دا تقسیم به څه شي دا به دروست شي نو دې د وجې د خپل غریبانانو محتاجو بلکې دې حده پورې د پېښور مرکز والا دغه مخکې منګل مشوره کې یعنې څه ویلې هغه دا خبره چې پوره علاقو کې مطلب لکه تاسو سره خوا کې اسپتالونه دي
نو د اختر په ورځ باندې دغه هسپتالونو کې تاسو ګورئ ډېر داسې خلک دي د بن نه راغلي دي لکه مروت نه راغلي دي هغه دلته مسافر هم دي مریض هم دی ورسره نو د دغه خلکو یعنی د خوراک تنظیم وشي تاسو سره خواږه مطلب نور بعضی کاروباریان دي چې د پنجاب نه راغلي کراچۍ نه څومره مونږ سره خوشا کې تاڼي دي یا چوکې دي یا نور مطلب زموږ څومره ناقي دي دغه باندې پولیس والا دي فوج والا دي نور مثال کے طور پر داسې زموږ نور محکمې دي چې هغې په دې اختر کې هغه غریبانان څه کوي ډیوټیانې کوي تاسو خسته خسته جامېګانې اچولي قربانیانې کوئ خسته خسته یعنې بچو سره ناستې خوراکونه کوئ او دغه شربتونه څکئ او سرې کړئ او دا مطلب په دغه سور نور باندې هلته ستاسو حفاظت ته ولاړ دي ستاسو د مال جان حفاظت ته ولاړ دي ستاسو د ملک حفاظت ته ولاړ دي د دې خور حفاظت لپاره ولاړ دي نو څومره هسپتالونه دي تاڼي دي یا نور مطلب داسې ادارې دي چې هلته مسافر خلک وي نو تاسو په دغه خوشحالۍ کې هغې ځان سره شریک کې په دغه خوراکونو کې هغې ځان سره شریک کې بهرحال چا د څه قسمه مسلې مونځ نه پس دلته ناست یم او ښه ډاډه راتلی شئ مسلې تپوس کولی شئ که راتله جواب به در کوو کتاب به درله ګورو انشاءالله ما دیګر مونځ کې به ته ووایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.